بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن كان محصورا أو في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترثه، وإن كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل. فباب طلاق المريض شروع ده. مثلا دا کړي و چې زوج الفار چې دی داغه ښځې ته به داغه میراث میلاویږي کې عدت کې او دا وفات شي. او زوج الفار تعریف دا و چې خاوند مرض الموت کې ښځې له طلاق ورکړي مرض الموت کې، او ښځه له عدت کې خاوند وفات شي. دې صورت کې به ښځې ته میراث میلاویږي. اوس مرض الموت په حکم کې چې کوم نور صورتونه دي هغه بیانوي. بر ګورئ کوم ځای کې چې موت د سړي غالبي دا داسې دی لکه چې مرض الموت دی وخت کې ښځې له طلاق ورکو، داسې دی لکه مرض الموت کې طلاق ورکو. بیا چې عدت باقي وفات شو ښځه به میراث وړي. او که چېرې داسې یو صورت و چې هلته مرګ نه و غالب نو مرض الموت هم نه دی، نو که به یې ښځې له طلاق ورکو بیا به داسې لکه چې ښه صحیح سالم دی ښځې له طلاق ورکړی. لہذا که عدت کې و ښځه وفات شو طلاق باین بیا به میراث نه وړي. نو کوم صورتونه دې کې موت غالب وي مرض الوفات په حکم کې دی حکم نه دی غوږ شوه. ده یو سړی قلا کې ګیر دی ګر چاپېره دې کفار تاو شوي دي، دا سړی چې دی د مرض الموت کې نه دی، ځکه قلا د دفاع کوي، کفار دننه نشي راتلی. یا د مسلمانانو په سب کې د کفارو سره جنگ کوي، دی وخت کې مرض الموت کې نه دی، ځکه بقای مسلمان مسلمانان د دفاع کوي که نه. نو مرد دواړو صورتونو کې مرګ نه دی غالب. نو که ښځې له طلاق باین ورکړي عدت کې او که عدت کې نه، به هر حال که دا وفات شي په دې صورت کې ښځې ته میراث نه میلاویږي. که په دې صورت کې طلاق ورکړي بیا میراث به ورته نه میلاویږي. او دریم که یو سړی مقابلې ته راووتلو، پخوا به مقابلو ته راوتل ډایرک به ډایرک، لکه نن سبا چې ځان پسې بمونه وتړي او د کفارو په قلا باندې ورشي. دې صورت کې چې ښځې له طلاق ورکو دلته موت غالب دی مرض الموت کې دی، او بیا په عدت کې و ښځه و دا وفات شو میراث به ترې وړي. یا قتل یې کړی قصاص ته باره راویستلی شو، یا یې زنا کړی شادي شده دی محسن دی رجم د باره راویستلی شو. نو اوس که ښځې له طلاق ورکوي دا داسې لکه مرض الموت کې چې دی ښځې به میراث وړي. پوه نه شوئ پې ورته وګورئ. قال امام محمد فرمایي رحمه الله: ومن کان محصورا، څوک چې بند وي په قلا کې او فی صف القتال کې وي، فطلق امرأته ښځې له طلاق ورکړل درې، لم ترثه ښځه به دې میراث نه وړي ځکه دا مرض الموت والا نه دی. وإن کان قد بارز، او که چېرې دا و چې مبارزه کوله رجلا د بل سړي سره مقابله، او قدم یا رامخکې کړلی شو لیقتل فی قصاص کې قتل شي او رجمین کې قتل شي، دې صورتونو کې مرض الموت کې دی نو ورثت ښځې میراث وړي. خو کله به میراث وړي ګورئ چې مړ شي ان مات فی ذلک الوجه، که خپله مړ شي په دې صورتونو کې او یا قتل شي. و اصله ما بینا، اصل د دې مسلې باب په شروع کې موږ ویلي چې زوجة الفار چې دی فار تختیدون کی خاون خزا اب میراث وړي چې خاون وفات شي او په عدت کې. ان امرأة الفار چې لا ترث میراث به وړي استحسانا، وانما يثبت حكم الفرار واورا فراري، حکم د فرار کله ثابتېږي واورا بس، او یقینا ثابتېږي حکم د فرار. بر وګورئ چې کله د ښځې حق د خاون مال پورې متعلق شي، دا کله کېږي چې کله خاون مرض الموت کې، یا د اوس صورتونه مو ویله کله چې خاون مرګ غالب وي داسې حالت کې، نو په دې وخت کې د ښځې حق د خاون مال پورې متعلق کېږي. اوس که خاون راپاڅېږي ښځه میراث نه محرومۍ د به فار جوړېږي. کتاب په طرز باندې پوه نه شولې. کله چې د ښځې حق د خاون مال پورې متعلق شي، دا کله چې کله خاون مرض الموت کې یا دغه صورتونه کوم کې چې موت غالب وي بے خاون ربازی کی میراث سے محرومی دا فار وي. وګورئ
ثابتی کې به حکم د فرار به تعلق حقها چې متعلق شي حق د خزي بمالي بمال د سړي پورې وانما يتعلق او متعلق کیږي حق د خزي مال د سړي پورې بمرض هغه مرض کې يخاف منه الهلاك کم مرض کې چې هلاکت ویروي غالبا یعنی غالب ګمان د مرګ وی شریعت کې غالب ګمان لره درجه د یقین وی کا کما عام طور باندې فقه مسائلو کې لکه کما اذا كان صاحب الفراش دا سړی صاحب فراش وی بستری ولا جوړ شوی الکه صاحب فراش تعریف راته وکړه چاته ویل کیږي بره ګوري صاحب الفراش تعریف صاحب د هدايه کړي دي چې سړی بد سي حالت کې چې مخ کې د کور کم کار مارو کولې شو وس نشي کولای بس دا صاحب الفراش دی مخ کې دکان د تللو وس نشي تللی جماعت لتللو وس نشي تللی بس دا سره صاحب فراش دی په خبره باندې پیږي او ان يكون بحال هغه دا چې په داسې حال کې وی لا يقوم بحوائجه چې هغه قادر نه په خپل حوائج پوره کولو د خپل کما یعتاده الاصحاء لکه څنګه چې روغ خلق عادتا خپل حوائج پوره کوي د غشانې دانه شي پوره کوله بیا صاحب د بستری ګرځیدلې بستر کې پروت وي کنه وي بهرحال دا صاحب الفراش ته د موت غالب دی دا چې وس خزل طلاق ورګي صاحب دب مرض الموت کې طلاقي وقد يثبت حكم الفرار او کله ثابتي کې حکم د فرار بما هو باغزه کې فی معنی المرض چا د مرض په معنی کې ال د موت غالب وي دا صورتونه چې مخکې بیان شو هغه دا چې فی توجه الهلاك الغالب چې متوجه او ته هلاك غالب هلاك وما يكون الغالب حکم صورت کې چې موت غالب نه یبا مرض الموت کی حسابي کېمنا دا ټول می خبره مې وختي کړې وې کنه یار وما يكون هغه چې نوی غالب پاغي کې سلامتیا لا يثبت به نصابيدي کې باغي سره حکم د فرار فالمحصور نصر شيء بن بقلا کی والذي في صف القتال او هغه څوک چې د قتال په صف کې الغالب منه السلامه غالب پکې سلامتیا وي وللان الحسن لدفع باس العدو ذکر قلا چې دا د بار د دفع کولو د ضرر د دشمن نه بس ضرر دفع په خبر خو به یو کنه وکذل منعت د غشن پوج کې په سب کې دائم دفع کوي دشمن ضرر فلا يثبت به حكم الفرار دې صورت کې ور فرار ول حکم نه ثابت ديږي چې طلاق ورګي د سی حسابي لکه چې صحیح سره روغ سره خزل طلاق ورګي نو به چې وفات شي خو عدت کې میراث بنوړي باین صورت یادوما والذي بارز اواغ کس چې مقابله تروزي او قدمه یا رمخ کې کړی شي ليقتل چې قتل شي نو الغالب منه الهلاك غالب بدی کې څوي هلاکت وي نو فتحقق به الفرار فرار به متحقق کیږي ولهذا د دې مسلې د برا خوات دي نورم تخرج على هذا الحرف چې دغه تخریج په دغه طریقې کیږي نه کوم د کې موت غالب دی کوم د کې نه دی لکه یو سړی په کشته کې دی نه دا دلته موت نه دی غالب کا حق په کشته کې د سمندر هغه چپی زیات شولې توپان رااله او الته موت غالب شو وس به مرض الموت کی تاسو پیږئ کنه حامله خزه کچري حمل په دوران کې وا بس مرض الموت نه لري چې کله غټه پریشانی بچي کېدل دی وخت کې وس موت غالب کیږي کا سخت حالت کې نن سبا دلته موت غالب نه بهرحال من بګورو چې کوم د موت غالب کوم د کې نه راځي ورلا دا قول امام محمد رحم الله اذا مات في ذلك الوجه او قتل کمل شي دغه صورت کې مرض الموت کې خپل مل شي او که قتل شي مرض الموت کې مو وای مقابله تر وته د خپل مل شو او قصاص د بار لري سلچوي د رجم د بار خپل مل شو او قتل شو بهر دواړه صورتونه بده سي حکم لګي چې بس مرض الموت کې وفات شو پیږي کنه اذا مات في ذلك الوجه او قتل هذا دليل دی لانه ولا فرق بينما فرق نشته ما بين ذلك اذا مات بذلك چې دینه بدغه سبب ملشي او که سبب اخر معنی ملشي رجم سره ملشي قصاص سره ملشي او که سبب اخر معنی لکه صاحب الفراش پشان بیکا بسبب المرض ملشي صاحب الفراش او که قتل شي او سره صاحب الفراش وی کا مرض الموت وی نو که خپل ملشي دغه حکم یې خزه بدعت کې او میراث به وړي ک طلاق ور کړی
او که څوک قتل کیم دغه حکم دی څنګه چې صاحب الفراش دغه حکم دی دغه شان قتل لپاره قصاص لپاره رجم لپاره یا مقابله تر وته دی خپل مل شو که مل شي دغه بل سبب وجه حکم به یو وي تاسو پیږئ کنه واذا قال الرجل لامراته وهو صحيح تاسو بالکه اخیره کې بچیره غونډوي ښه خپل وس موافق دغه د اوس ما باندې بل 100 روپۍ خرچ کړي و خدای خو دې دا غر کې 100 روپۍ خرچ کړي و څو شپږ زره بوا فزول کاری کړي دې باندې سپیکل سیټ کړي و خنه و تاسو روزه به ستا مدرسې لزم ستا مدرسې کم کور امرامین نیولې مدرسې د بارا الته به ترکاری خروامه صحیح ده هغه به بدل داس پیسې اچوي زاده سړی د ما په نوک منډي کې کړه خړلو کار ځان 2-3 روپو وري چې اوس به مدي شي د ټکا کوله او چې پیسې ور کړی ته به رباب خاري کوګېدل کړنګ کړنګي کولو خدای خپل غر کا دې کار سره او که ته په کې نات خانه مې که څنګه سچنوم دي حنزله ثاني دانو ما چې دني دا ورېدلې بس زستا شکل مې لیدلې دي اول ځل ته اسپیټال کې ونی مولا را لې ما ته بل مرګري وې دا مولا نه پیژنې مال نه کنه غاړه مرکه ما مصلا سمیر کړ الله فیسبوک کې راځي کنه بیانونه کوي هغه په مخ کې راته وی الله پیژنې من نه کنه یار په خدای چې نه پیژندل ما نو لیدل چې دا فیسبوک کې بیان کوي نو به روز خبر شو سړی وای چې ګرځي فیسبوک کې راځم به مې ملانه پیژنې دا سنتونه وای خو ما به سنتونه شوقینه ایمانی دی ورېدلی چیرته ما به سی وای غانه ما نه رب سی وای به منما كما ذي وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار تجبرون ما تشرا ولا قال ما لا شريخ ما شرت لي ذي بيمر كراله كلاس كراسه او كم كلاس كين اوس مې بيڅو په نظر ولا کېدو به مې دماغ روح سجدا خو پرونه سړې دي فانت طالقا فكانت هذه الاشياء والزوج مريض لكبر وګوري انتهي اسانه مسله ده مزیداره یو سړي خسي ته ویل خروغ رمټ دی ها څه ته وی ایک تاریخ چراله ته طلاقي یو صورت زمانه پوری معلق کو ها توجه کوي دویم چې ته کور ته داخله شولې د طلاقي روغ دې خبره کوي ها به ووري ایک تاریخ چراله ته طلاقي خروغ دې خبره وکړه خو چې ایک تاریخ راتلل اوس مرض الموت کړي او طلاق شولا دا به څه حسابيږي چې مرض الموت کې طلاق ورکو کنه صحت کې ور کړي معنا عدت کې وا وفات شو میراث به وړي کنه به وړي خبره ټوله دی باندې ده پوه نه شي سی وته ویل روغ دی کدی کور ته داخله شي ته طلاقي بس هغه یو مېش پس ور داخله شول او دا سړی دی وخت مرض الموت کېو نه طلاق خو دغه کور داخله دو سره واقع شو نو وس به زوج الفاری حسابيږي کنه دوا ورته ویل پلان کې چې د ماسپخین منځو کو روغ دی خبر ورته کوي ته طلاقي هغه چې ماسپخین منځ کو دا مریض شوی زوج الفار دی کنه دی یا وته وی چې پلان کې کور ته داخل شو دغه حکم دی پوه شولې به نور خبره شرح کی یعنی دی هدايه ملاکمه ذکر کړي غړي رسپا ده وته ګورئ واذا قال الرجل كل شيء وسلي ويخبل خزيتا وهو صحيح حال لا شيء سيوي اذا جاء راس الشهر كل راشي سرد میاشتي او اذا دخلت الدار او كل تداخل شي دارتا او اذا صلى فلان الظهر او كل شيء منذ کې بلان کې د ماسفخم او اذا دخل فلان الدار نو بدي صورت کې فانت طالق وسراشا فكانت هذه الاشياء دغه شيء موجود شي كانت امدا موجود شي د اشياء والزوج مريض حال لا چې خون مریض وي نور خو پوه شوي به نو سي حساب دی لم ترث وي خزب میراث نه وړي زوج الفار نه حسابيږي توجه او کدا خبره څلور وړه دا کوم چې تیر شولې حقیقت کې درې دي کدا اخیره د وکړې دي اجنبي فعل منځو کې او اجنبي کوړه داخل شي کچري دا کاری مرض الموت کې وته ویلو وس مریض دی وته وی چې یک تاریخ راځي ته طلاقي مرض په حالت کې دا خبره کړې و مرض په حالت کې وته ویلو مرض الموت کې چې کوړه داخله شي ته طلاقي مرض الموت کې وته ویلو بلانکی ماسبخي مونږ کو بلانکی کوړه داخله شوه ته طلاقي به وګوره وان كان القول في المرض ورثت الا في قولها یو صورت کې به هم نه ده کوم یو کې اذا دخلت الدار پدې کې به کوړه داخله شي اگر چې مرض الموت کې وته ویلې به زوج الفار نه حسابيږي
متن مزه نه کوي ښه شرح ډېره مزه کوي تاسو له لږ راشئ وهذا على وجوه لږ بر وګورئ اوس ماته د څیل مچ یو انسان هم پکې لاندې ونه ګوري جندوب ته مې بره ګوره خدای دې غر کړه دغه جندوب سره دی وی چې د فیسبوک دی وی چې د بل څوران شي فیسبوک پسې فیسبوک یو بل پسې ردی بدی لیکي اوښه لګا مجموعه څلور سورته دي طلاق د خزي معلق کو زمانه بورې یک تاریخ راشي او طلاق د خزي معلق کو د خزي فعل بورې ته کور ته داخله شي دوا طلاق د خزي معلق کو د اجنبي فعل بوري منځو کې اجنبي کور ته داخل شي څو او طلاق د خزي معلق کو خپل فعل پوري کما پلان کې کارو کو ته طلاق څلور شو به د هرې ودو صورت دی وورا مرض صحت په دوران کې دا خبري کړي یو او مرض په دوران کې دا قصې کړي څو شو دوا مجموعه څو صورت شو اته څلور خدای دې غر کې وړي خزینه د پوسو کا مته دا وې شپک مجموعه څو شو اته رسې کنه به رسې خجي اوس وخت شي یو تا اول صورت څو کمه شراله تب طلاقي ندل د دواړه صورتونه څه مطلب دواړه که صحت کې وته ویلې دي او به چې مشرت له بیمار او مرض الموت والی یو ته مرض الموت کې ویلې به چې مشرت له نو بیت مرض الموت کې اسمو نو په دې صورت کې خزه طلاق شول او بیدت کې وو خوان وفات ش میراث به تیوړي مړه بلندو به وې مې دا بره قصه کول نه بلند تعبیر کو پر قصه دا چې خسړې وفات شو خو زیدت کې وو به به میراث وړي لند به وایو مړه زوج الفار به حسابيږي څه به حسابيږي څه مطلب میراث به وړي راسي په دیم صورت کوم د خزي فعل بوريو دغه وکنه د سینې چرانیر شرازي ول بلدي برت وایو او که وهذا د مذکور چره علی وجوه دی واورا اما يعلق الطلاق معلق کړي به طلاق به مجيل وقت پوری جاء راس الشهر خیال مو کنه او به فعل الاجنبي دای جرا مخ کې کړي دی څه شو او به فعل نفسه څه شو او به فعل المرأه څه شو او به ور وكل تنوین د بار د اضافت دیکھا کنه وكل وجه دی اچھا صحیح دی وكل وجه هر وجه چې د علا وجهين بتو دو وجو راشا اما ان كان التعليق في الصحه ياخذ التعليق د صحت په دوران کې والشرط في المرض او شرط موجودي کې نو مرض به او كلاهما في المرض یا بدوړ مرض الموت کې اما الوجهان الاولان برګوري دلته چې کوم د ادو وجه ذکر کړي به فعل نفسه ټول متوجه شي زی به د حکم سره وېما رأس الشهر یاد کړي دي زمانه پورې معلق کړي نو کوم مرض الموت کی تعلیق کړي یا صحت کی تعلیق کړي او شهر چراله مرض الموت یو خپل فعل بوري کما پلان کې کوړه داخل شې ته طلاق ای دای په صحت په دوران کې ویلو یا مرض په دوران کې چې داخلي دلو مریضو مرض الموت کیو په دې څلور وړو صورتونو کې د خو وجهان ویلي دوا خوري او به دوا نو په دې څلورو کې یو یا بغټه ساته په دې دوه صورتونو کې به خزه خاون بزوج الفاری صاحبي کې خزه د میراث ملاويږي یخي کاله کې یخي کا غدي غر قسم کینا دا خزه خزه به مو اجازه ما خاون دي کله شي نور شي نه کوته تذکره کې ما خاون به معنی سبق کې مودي وګورئ انور به توي په ټوپک دی ولې کې د سخاون وورا اما الوجهان الاولاني وهو ما اغدا صورت دي ان كان التعليق بمجيء الوقت كثر التعليق بمجيء الوقت پوری بان قال اذا جاء راس الشارفان طالق او بفعل الاجنبي پوری بان قال اذا دخل فلان الدار او صلى فلان الظهر ويجي نور كان وورس وكان التعليق والشرط في المرض کدواړه به مرض کیو به خرازا فله الميراث بهر البخجه د څه ملاويږي ولقصد سړی څه کړی دی فرار لأن القصد الى الفرار قد تحقق منه قصد فرار د سړی نه متحقق شو اغدا چې بمباشره التعليق چې تعلیق کولو کنه معلق کوم وخت چې دا کلام کولو تعلیق فی حال د سی حال کې کولو مرض الموت کې کنه چې د خزي حق د مال پورې متعلق شوی دی تعلق حقها چې معلق شوی حق د خزي د مال پورې
الکه ما خبر ورانه وکړه ما څلور اړو صورتونه څه ولګولو لږ به وګورئ به د ساره کوچۍ قصه داسې ما ته ټول وګورئ دا د چې دوه وجې ویلي دا کمې وي دوه وجونه معنا دا ده تاسو لږ وګورئ چې مرض الموت کې ښځې ته ویلي که مې شراله او یا مرض الموت کې ویلي پلانکې کار وکړو ته به طلاق یې داسې ده که نه یعنې طلاق باین به یې درته به دغه مې شراله د مریض و پلانکې د کار وکړو مریض و یعنې تعلیق هم د مرض په حالت کې نو دوه حالتونه نه څه مراد دي رأس الشر یو ته یاد کړی و مرض الموت په حالت کې وله ورته یاد یې کو فعل د پلاني پورې معلق کو دی وخت کې مرض الموت کې دوه صورتونه دا مراد دي د دې صورتونو کې به زوج الفارس صاحب کې میراث په وړي رسې پې اوس راشئ که رأس الشر وي او د صحت په دوران کې ویلي ما دې ته هم دا حکم شامل کړی و که نه راشئ دغه حکم تقریبا دغه شان دی خو بیا او یا صحت په دوران کې ویلي پلانکي د کار وکړو صحت په دوران کې ویلي میاشت راله صحت په دوران کې ویلي پلانکي د کار وکړو به چې هغه کار کېدلو میاشت راتله پلانکي کار کولو دا مرض الموت کې اوس به څه حکم یې ورته وګوره وإن كان التعليق في الصحة تعلیق په صحت کې او شرط چې موجودلو فی المرض اوس لم ترث میراث باندې وړي پیږي کنه ما خبر اول ورانه کړی وکنه نو دوه کې حکم شو باقي دوه کې بل شو منګه څلور وړو کې حکم لګولې باقي مونږ بس توبه وباسو وقال امام ظفر رحم الله فرمای ترثو وې دې صورت کې به موړي امنګ د امام ظفر رحم الله خبره کړې اوس به خبره بل طرف ته واړو موږ د چا خبره کړې و امام ظفر رحم الله هغه څلور وړو صورتونو کې میراث به وړي خیالم دې کنه راځي ورلا ولی هغه وقاعده د تاسو ټول برو ګوري موږ دا قاعده مخ کې ویلې و چې معلق به شرط چې د شرط په وخت کې د سی لکه منجز نه رسې به یو سره خزه ته په الحال وې ته طلاقي کې کنه او کوته وې کور ته داخله شي ته به طلاقي نه چې کله کور ته داخليږي د دخول دار په وخت کې د سی لکه چې وسوته وې ته طلاقي نو معلق به شرط وقت وجود الشرط داسي لکه منجز شي زده کنه ده نو معلق به شرط کې چې د صحت په دوران کې وو څو خو چې شرط موجود دی د دې وخت کې مریض وو نو شرط په وخت کې خود سي لکه چې په الحال ورکې نو ګوره مرض په وخت کې ورکې خو نه درنکو معلق به تعلیق په وخت کې روغ خو چې کله شرط موجود دی نو څو مریض وکنه نو شرط وجود په وخت کې د سی لکه چې منجز ورکې نو ګویا چې د مرض په دوران کې ورکې اوس هم نه رسیدل او ته وګورئ کوم دی امام ظفر رحم الله لاړ ورک شو د قیاسات او بادشاہ دی ښا ترثو لان المعلق بالشرط ينزل را کوزيږي عند وجود الشرط کل منجز د سی لکه چې منجز دوړ سی دی فی الحال ورکی لند د فکان یقان فی المرض امام ظفر رحم الله طلاق مرض کې واقع کو زوج الفارش ولنا من وایو ان التعلیق السابقه الکه دا تعلیق سابقه تک کور ته داخله شته به طلاقي او خزه کور ته داخليږي منګه تعلیق سابقه او وجود شرط راوړو حکمان راوړو حقیقت کې خو تعلیق مش مخ کې کړی دا چې برشته و معنی دی وخت نه صرف د حکم په اعتبار سره موږ دلته راوړو وره کوم دی تعلیق سابقه دا ګرځي تطلیق انت طالق د دخول دار په وخت کې راځي مونږ وایي تطلیق معنی انت طالقون دخول په دار په وخت کې هغه مسبب جوړیږي ها دا تطلیق ګرځي د شرط په وخت کې حکمن دی قصدن نه اوې ظلم کوي ظلم چې سړی قصدن وکي دلته خو سړی صحت په دوران کې ویلیو چې مې شراله ته طلاقي یک تاریخ رااله یا چې پلان کې مونږ کو ته طلاقي دا خو صحیح دی کنه ظلم شته دی وخت کې به چې هغه کار کېدلو دا مریضو نه ته خو سید زوج الفار جوړیږي دی وخت خو قصدن خو نه دی کنه زمنن بکر علی طبعا علی قصدن خو د چکم وخت تعلیق وخت غروغ نو ظلم خو لای چې کله صحیح وشي کوم دی لا قصد ولا ظلم الا ان قصدن ظلم خو لای چې کله قصدن دی قصدن نه دی کړي لنډه دا فلا يرد تصرفه تصرف باندې رد کیږي تصرف یې کړي د طلاق واقعي لہذا خزه کې عدت کې میراث باندې وړي فهم الوجه الثالث دریم وجه لراشه هغه کو خپل فعل پوری متعلق کړي لګو ګوري برا اے خزي ته ویل کما پلان کې کارو کو ته طلاقي
نو که دا یو ته د صحت په دوران کې ویلی وو او یو مرض په دوران کې ویلی وو به چې کله کار کوو مرض الموت کې وو کار یې چې کوو او وی کو مرض الموت کې کار وکړو ښځه طلاق شوله عدت کې وه میراث به ورته میلاویږي که دا مړ شو مزوج الفار حسابیږي په دواړو صورتونو کې که دا خبرې تعلیق د مرض په حالت کې کړی هم پوهېږئ پې او که د صحت په دوران کې کړی هم تعلیق یادوم او به چې کله شرط موجود شو دا مرض الموت کې دواړو صورتونو کې وزوج الفار وي که نه پوهېږئ پې وګورئ او ما اذا علقوا بفعل نفسه چې کله طلاق معلق کی خپل فعل بوري فسواء به برابر ده کان التعلیق فی الصحه که تعلیق په صحت کې وي او شرط په مرض کې یو او کان یا دواړه تعلیق او شرط دواړه په مرض کې او به فعل الکه دا فعل کده څه فعل چې سړی له ضروري وکولې او کده څه فعل چې سړی له ضروري نه به مو کو به هر صورت زوج الفار ده واورا والفعل فعل مما هغه فعل له منه بد شدل داغین اخلاصي و یعنی ضروری نو او لا بد له یا اخلاصي نه ودل منه دغه فعلنا یعنی ضروری فعل دوړو صورتونه کې فيصير فارا دا فار دی کنه وللوجود قصد الابطال زکه د قصد موجود دی قصد د حق د باطل ولو د خزي څنګه لکه یو صورت کې مرض الموت کې تعلیق وکړو تعلیق په وخت کې دا رامي توپ کړی دی ګور مرض الموت کې یو خزي ته وایي ک کلام پلان کې کار ما وکړو ته به طلاق او دویم صورت کې خ صحیح دی ویلي ک پلان کې کار ما وکړو ته به طلاق د سیده کنه خو چې کله کار هغه په خو وکړلو نه د کار په وخت کار کول په وخت کې شر په وخت کې اراده و چې هغه حق باطل کی خلم دی کنه نو ته به چې کار ضروری ونه به د ګمونس کولو نو ټیک د وس خو کار ضروری د اخلاص نه شته نو تعلیق ولې کول ته خو خلاص یو کنه نو تاسو لک برو ګوري مزه در نکړه لکه چې خسیو او خزه دی ویل ک بلانکې کار ما وګو ته به طلاقي دیم مرض الموت کیو بلانکې کار ما وګو ته به طلاقي نو ک مرض الموت کیو ظالم جوړ شو فار شو مرض الموت کې کزه میراث محرومي قصب بیرت شي او کسیو نو وس خو نه دی کنه ظلم به چې هغه کار کول هغه وخت مرض الموت کیو کنه نو هغه کار په دوه قسمه کار ضروري نه وی کو به خو ظالم دی ضروري کار نه دی خو غریب خامخا طلاق خلم دی او کو ضروري به هم د حکم دی ولی اوس خدا کار ضروري دی خو چې کله تعلیق او وخت کی ضرورت وته خډيره خلاصې ته ونه به کولای کم دی خو اما بالتعلیق صورت کې مرض تعلیق په صورت کې مرض کیو او بمباشرت الشرط في المرض یا چې مباشرت د شرط کو شرط کول دی وخت کې مرض کیو وإن لم يكن من فعل الشرط بد اگر چې خلاصې نه د بار د فعل شرط نه اگر چې نه وي د خاوند د بار د فعل شرط نه بد خلاصې دا فعل ضروري به نفله من التعلیق الف بد تعلیق به نه کوله تعلیق نه هو لزر خلاصې نه وي نه به کوله کنه فيرد تصرفه تصرف بدرج شي دفع للضرر عن هذه البارش دغه نظر لري شي اما الوجه الرابع څلورم وجه سره برو ګوري خزي ته ویلي کته دا کارو کو ته طلاقي نو که صحت په دوران کې ویلي دی ورته او دا کتاب مسله ده او به خزي هغه کارو کو او دا مرض الموت کې او هغه کار داسې کار اوس په کې فرقونه دي کا تاسو ګوري ځلای هر یو کې څلور جوړیږي مجموعه تور باندې 24 تک 16 درسي تقریبا خو موږ رالان کله ما ته لګ متوجه شي خزي ته ویلي دي کته دا کارو کو تب طلاق اوس دې کې څو سره ته جوړیږي څلور څنګه ټول متوجه شي مرض الموت کې خزي ته د سویلي دي کدا کار دی وګ ته طلاق او غیب وکړلو یو یا صحت کې او به وته ویلي څو شو دوا به چې خزه کار کې یا بدو قسمه ده دا سکار دی چې کار کې لابودی د خامخا به کوي او دا سکار دی چې هغه ضروري نه دی کوي نو دوله چې دوه کې زره بور کې څو شو څلور شو ګوري مرض الموت کې وته ویلي کدا کار دی وکړو ته طلاق او کار خزه کوي او خلاصم تشتري بهم کوي نو طلاق شول دي صورت کې او زوج الفار به کنه خبر نور کو مرض الموت کې وته ویلي کدا کار دی وکړو ته طلاق او به خزه کار کوي خو کار ضروري وی کی زکه څو سره د شدوا صحت په دوران کې ویلي کدا کار دی وکړو ته طلاق
او به چې کار کوي سړی مرض الموت کی خو کار ضروری نه یو خزه کوي صحت په دوران کې او ته ویلي کې دا کار دی او ته طلاق کوي به دا خزه دغه کار کوي دا سړی مرض الموت کی او کار چی ضروری یو کوي مجموع څه شو تاسو ګورئ کومه وهو ما اذا علقوا بفعلها طلاق معلق کې د خزه فعل پورې وس فإن كان التعليق والشرط في المرض کدواړه په مرض کې دا صورت را مخ کې کوي سړی په مرض کې دا خبره وکړه به مرض کې شرط موجود شولو اوس د دې دوه صورت دي افعل لخذ ضروری دی او فعل لخذ نه دی ضروری مجموع ضرور شو کا الګ په نه شوي کنه دوه شوې ما دوه مرض الموت کې وته ویلي دا کار دی او کته په طلاق یې شو بیغه کار چې ضروری کنه دوه صورتونه شو کنه خزبه میراث وړي وګورئ والفعل مما له منه بد كفعل ذا فعل چې خزله بک خلاصه وا لك كلام د زید سمې پرې خونه خودل ها به می حکم قرآن ویلې لک بر وګورئ شرط مرض الموت کی تعلیق مرض الموت کی کړي دي کتا دا کار وکړلو ته به طلاق مریض دی به لک کاری چې کوم مریضو خدا کار د سی ضروری نه و به هم خزي وکړو وس زوج الفار نه د خپل بزان وکړه لکه زی راز بنه وړي لکه زیات سره به خبرې نه کوي کوي پر دې سره څه خبرې کوي دمي کوم ده فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل وفعل ذات مما لها منه بد خزلت اخلاصيه وا لکه کلام د زید ونه دي صورت کې لم ترسا وس پوي شولې ولې دا چې خبرې کوي لانها راضيه بذلك دا راضي د چې میراث دي محروم شمه ها دقه صورت ده خو فعل ضروري فعل له به زوج الفار به میراث وړي کا وان كان الفعل مرض الموت کې وته ویلي دي خدا فعل چې ده لابد لها منه لا خلاصي خزل نشتر فعل لکه خوراک دی او کتب طلاق دا شی ویلي دي صلاه الظهر دی او کتب طلاق کلام دا بوینو دی او کتب طلاق بوینو کلام ضروری دی دې صورت کې مولوی صاحب ترسو ولې خزه غریبه مجبوره ده به خبرو کې لانها مضطره مجبوره ده في المباشره به کارونو کولو کې ولې لما لها وجدار چې د خزه د بارا کدا کار نه کوي یا خو هلاکت دی که خوراک نه کوي د دنیا او یا د آخرت هلاکت دی چې د ماسپخین مون نه کوي مور بلار سره خبرې نه کوي من خوف الهلاك دی په دنیا کې اکل طعام ولا سره ولګوا یا بوغبا کې دا په د ماسپخین مون نه کولو او دغه شامل بلار سره خبرو نه کولو کې لنډه دره خزه محتاج ده مضطرده ولا رضا اعمال استرار یو کله چې رضا کله چې استرار وي به رضا نه نو خزه نه درازي په خپل حق باطل ول باندې ځکه محتاج ده نو اما اذا كان التعليق في الصحه والشرط في المرض لکبر وګریو دریم صورت صحت په دوران کې وته ویل خزي پلان کې کار دی او کو ته طلاقي زیات سره دی خبره وکړه ته طلاقي صحت کې ویل او به مرض الموت کې ودا خزه لاړه زیات سره خبرې کولې کارم ضروری نه دی پس به خوشکال نشته میراث به وته نه ملاويږي وګورئ اما اذا كان التعليق في الصحه او شرط په مرض کې ونوس ان كان الفعل كشر فعل هغه فعل لها منه بد چې خزه تب کې خلاصي او فلا اشكال انه ولا میراث لها اشكال نشته په دې خبره کې چې میراث بوله نه وي وان كان او كشريم دقه صورته صحت کې وته ویل کړه کار دی او کتب طلاقي خزه کار کوي او د سړی مرض الموت کې دی خو کار انتهایی ضروری کار دی نو به وصلا شول دوه راي دی بګي وان كان مما لابد لها منه فكذلك الجواب عند محمد امام محمد رحم الله اذا شان جواب دی میراث بوته نه ملاويږي دای د امام ظفر رحم الله قولم دی وجه سره لانه لم يوجد من الزوج صنع زکه خاون خو صحت کې ویلی دا کار دی وکړو او وخت مرض الموت نو بس خبره ختمه نه دی موجود شوی د خاوند طرف بس صنعت په حالت د مرض کې یعنی کله چې د خزي حق د مال پورې متعلق شو غینه بس خاوند څه نه دی کړي چې دین او دا غینه مخ کې کړي دي نه رسېبي ځکه موجود نشو د خاوند طرف بس صنعت پس دا غینه چې معلق شوی دی حق د خزي د مال پورې البته شیخین وی ویند ابي حنیفه او ابي یوسف رحم الله خزه میراث وړي خزه بچي میراث وړي خزه مجبوره ده فعل ده لان الزوج چې الجاها مجبوره کړي خزه ال المباشره دغه کار کول ته نو دا خزه چې کار کوي داسې بشي لکه خاوني به کوي فينتقل الفعل منتقل کیږي بفعل د خزه الیه خاونته او دا خزه بداسي لکه خزه اعلی ده اعلی او خاوني کار خاون کار کوي کان دا خزه چې د اعلی د خاوند لپاره کما فی الاکراه
لکه د اقرا په صورت کې زه به د په سر تمانچه کېدم چې لکه دغه شهید مړ که ګنی تا وجنم او دا هغه مړ کي قصاص به د مکره نه اخیستل شي ښه چا چې اقرا کړې ده دا بل سړی خو ما به تورې علی استعمال کو دلته هم اقرا خاون کړي ښځه خو اله ده غریبه شیخانو به قول فتوا ده